والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإجارة. دا باب دے په بیان د اجاره کې. اجاره د اجر نه دا بدلی ته وي، او اجاره دی ته وي چې یو شی چاله په کری ورکول. کوم سړی چې هغه شی حواله کوي نو هغه ته موجر وي، او کوم سړی چې هغه شی په کرایه باندې نیسي هغه ته مستاجر وي، او کارکونکي ته اجیر وي، مزدور. او د اجارې تعریف مخکې موږ ضمنن کړو چې اجاره وي تملیک المنفعه بعوض، د منفعت مالک کېدل په عوض سره دې ته اجاره وي. او چې تملیک د منفعت بلا عوض شي نو هغه ته عاریه وي. مخکې موږ دا غي بحث کړو. نو اجاره د قرآن نم ثابته ده او د احادیث مبارکه نم ثابته ده. الفصل الأول عن عبد الله بن مغفل قال زعم ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها. عبد الله بن مغفل رضي الله عنه فرمایا غوي چې ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه وي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم منع کړی و د مزارعت نه، او منګه په دې کې تفصیل ابل پرون کړو چې د مزارعت نه ولې منعوه، چې هغه په یو طرف کې غرر وي او یا جهالت وي یا ظلم وي، او پاغي کې موږ د امامانو اختلاف بیان کو او د احادیثو پرانا کې موږ پاغي کې بحث وکړو. وامر حکم وکړو بالمواجرتی، پاغه معنا په اجاره ورکولو سره پر روپو باندې یا په معلوم طعام باندې یا په سامانونو باندې. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى لا بأس بهذه كباب نشترى رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فأعطوا الحجام أجره واستعدت، متفق عليه. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم خكر ولقاو فأعطوا الحجام وليك خكر لقاو انكي دا أجره دا مزدوري. واستعدت، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه صعود استعمال کړ، هغه دوی استعمال کړ چې پوزه کې غرزولې شي. اوس دې حدیث کې یو د خکر لګولو بیان راغی، دا ثابت شو چې خکر لګول دا یو علاج دی، او دویم د دې حدیث نه دام ثابت شو چې خکر لګون کې تا داغه مزدوری شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو طیبه تا رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو طیبه تا چې هغه له خکر لګول او هغه له مزدوری ورکړه. بیا د عربو یو دستور چې هغه په خپل غلامانو باندې یو معلوم ټیکس یې چې مال به دومره ټیکس راکې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو طیبه د پاره ابو طیبه د پاره د هغه مولا او د هغه مالک ته سفارش مو کچې د ټیکس کې کمی وکړ. اوس دا چې د اخر لګول دي کې ډېر فواید شته، د احادیثو کې دا غي بیان راغلي. کله کله د سینې کې درد وي نو د سینې د دفع د درد لپاره یو، کله وینه کې زیادت وي، کله وینه کې لکه مطلب شان کمی وي، نو د دې ټولو لپاره یو قسم ته دا برابرې دی ویني راولي.
او د جادو او د بد نظرۍ د پاره هم خکر لګول شته دي. بیا حدیثو کې دا غي تفصیل راغلی چې خکر به کله لګي په څنګه به لګي په څه طریقه به لګي کوم ورځو کې بهتر دی. دویم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام واستعد او په پوزه کې دوی واچولا دا په دې پوزه کې ولېږي سړی به داسې په شا سمږي او دې ځای ته به لږه شان کپړه کېدي او دا پوزه دې پوزه کې به دوی ور وڅوڅولی شي هغه دوی سیده دماغو ته لاړه شي د هغې څه پرنجې شروع شي. نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه دوی په پوزه کې واچوله. نو د دې حدیث نه موږ ته دا معلومه شوله چې هغه چا چې خکر لګولی و نبی علیه السلام هغه له مزدوري ورکړه کرایه وله ورکړله مزدوري وله ورکړله. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا. ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې الله نو لګلی یو پیغمبر الا رعى الغنم مگر هغه ګډو چې بزې سره ولې وي. هر یو پیغمبر چې راغلی نه هغه ګډو بزې سره ولې دي. اصل کې په دې کې حکمت سو هغه تحسین او ښایست د اخلاقو د دی شفقت به پکې زیات وي. او دویم دا چې هر یو نبی چې دی د دې نه دا معلومه شوه چې هر یو نبی یعنی هغه یو کسب کړی دی. نو که ته یو کسب کې ستا د شان کې کمی نه راځي لکه دا نه چې ته اوس یو لوی ملا شوې یا یو لوی امیر صاحب شو بس ته اوس کاروبار مه کوه بس خلار یې دغلته کښېنه او تیاره خوره او تیاره څکه نه کوه کاروبار. وګوره انبیا علیه الصلاة والسلام هر یو نبی هغه څرول د ګډو د بزو کړي دي. فقال اصحابه نو صحابه ته تپوس وکړه یا رسول الله وانت او تام سرولي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس وکړه. فقال نعم او ما سرولي دي كنت ارعى ما بسرول على قراريط لاهل مكه. اوس دې کې دوه تفسیر دي. یا خدا چې دا قراری جمع د قیرات ده دا یو اندازه لکه داسې معلومه اندازه ونه ښودله خو څه قرارت معنا جمع د قیرات دی په یو اندازه په ګډه وزیما د اهل مکې ولا د پاره سره ولي. او چا دا ویلي چې نه قرارید چې دی دا یو مقام او راجح خبره دار چې دا راجح خبره دار چې دا یو خاص اندازه ده. كنت مزو ارعى چې ما سره ولي ګډي بزي على قراریتا باغه یو څو اندازه باندې لاهل مکه د مکې ولو د پاره. وګوره معلومه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم کسب کړی دی. رواه البخاري. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامه. امدا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وی الله تعالی فرمایي ثلاثة درې کسان دي انا خصمهم چې زما د هغې سره جګړه کوم یوم القیامت په ورځ د قیامت. درې کسان دي الله فرمایي چې د دریو کسانو سره زما په قیامت په ورځ جګړه وي. کوم درې کسان شمارې؟ رجل یو هغه سړی دی اعطا بي ثم غدر. اعطا بي چې هغه ورکړه وکړي زما په نوم باندې زما په وجه باندې لوز وکړي یا چاله امن ورکړي او یا چاله زما په نوم باندې یو موکده خبره وکړي ثم غدر او بیا خوا دې خوا کوي دوکه کوي. د دې سبا زه جګړه کوم په ورځ د قیامت. الله دې موږ تاسو معاف کړي. دا موږ تاسو ډیر کوو دا مرض هر چا کې ډیر زیات دی. ورجل بل هغه سړی دی باع حرا چې هغه خرڅ کړي اصله فاکل ثمنه به د هغې پیسې خوري. د دې صورت به څنګه وي؟ د دې صورت داسې دی لکه مثلا یو سړی دی او هغه ستا غلام دی او تا آزاد کړی خو هغه ته پته نه لګي او ته اوس هغه غلام خرڅ کړې او بیا د هغې پیسې خوري. دا ناروا دي که نه؟ دا مطلب شو. ورجل بل هغه سړی دی باغ چې خرڅ کړي حرا غلام آزاد کرده غلام آزاد کرده سړی آزاد سړی حر او مطلب ما تاسو سره جوړ کړه فاکل ثمنه به د هغې پیسې خوري. ورجل بل هغه سړی دی دریم استاجر اجیرا چې هغه ونیو یو مزدور فاستوف منه مزدوري دې پوره واخیسته مزدوري دې ښه پوره واخیسته ښه کلکه مزدوري پې وکړه خو لم یعطي اجره او د هغه مزدوري ورله ورنه کړله. د دې نه دا معلومه شوه
چې د مزدور نه مزدوري حسابول دا ګورلو یو ګناه ده. ډېر خلک په دې کې اخته دي. مزدور باندې مزدوري وکي او به غریب هر ورځ ورځي. حدیث کې غراضي چې خولین نه یو چې ته مزدوري ورکا هغه به هر ورځ ورځي او ته نن بشي سبا بشي زه ته مړ لګ انتظار خو راته وکاو. دا مرز اوس په دې عربو کې ډېر دی. زمون په عربو کې چې څومره مزدوران دي د دې علاقې بس کفیلان دي ټولې پیسې نیولې دي په لکونو روپۍ غریبانو هغې ته پراته دي. اوس هغه که هغه راځي نو هغه نشي راتلی ځکه چې هلته کې ټول ګیر دي. الله دې په دغه خلکو رحم وکړي. کوم خلک چې په عربو کې په نورو ملکونو کې مزدورۍ کوي الله دې په اسانه کې ډېر ګران کار دی. ابۍ او بابا او ښځې او لورې او خورې دومره خوشحاله چې ماله به لالا او بابا موبایل راوړي او هغه غریب په خولو کې ډوبي. دومره په سخته باندې دومره په تکلیف باندې شپې کوي چې د هغه یوه شپه یوه ورځ څومره سخت دی. الله دې په اسانه کړي او هر چاله الله په خپل وطن کې کاروبار ورکړي. رواه البخاري وعن ابن عباس رضی الله عنهما. دا ما لیدلي دي کنه داسې دا خولت دې سر نه واړه خپې پورې رواني نو ما یو کس ته وکتم افسوس دا دی د بم خور په تمي او کزه بم په تمي چې مالا به خیریدار وړي مالا به ما دا حال ته وګوري دا غریب څه حال دی. وعن ابن عباس رضی الله عنهما ان نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. دا عبد الله بن عباس رضی الله عنهما روایت دی چې څه کسان د صحابه او د نبی له صلوات و سلام نه مرو د تیر شو بما ان په یو چینه باندې هغه چینه خواته یو قبیله اوسېده فيهم لديغ او سليم. دا یو واقع ده. دا واقع بالحديث کې اوګدار غلې د خدلته مختصر ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سملګریو هغه په یو علاقه باندې تیر شو. دا علاقه ولنه او بو ډوډ طعام وغوښته هغه ولا طعام ورنک قدرت وګوره دا هغه مشر چې کوم سردار نو هغه لړم وچیچو نو هغه ول ډیر څور کړو هغه ټیکېده نو په دې کې یو کس نیو چې دغه ځای کې د مېلمانه ناشتي دې کې لکه پوس په کار دی کړه دې سره صدم دور هاو سره یو کس راغی او هغه ته و چې تاسو کې څوک دوايي د مرن دیواله شته دی هغه ول او شته دی. ابو سعید خدری رضی الله عنه خو موږ تاسو سره نزو ځکه تاسو نه موږ تعام وغوښتو تاسو موږ له ډوډۍ را نکړه موږ به تاسو الزو چې تاسو به موږ له دې پیس راکوي د دې علاج بدل براله راکوي تاسو علاج موږ کوو. نو هغه یو حدیث کې راځي چې دیش چلی یا سل چلی اصل غړي یا دیش غړي هغه اوس فیصله وشو او چې راغی دمه په واچو الحمدلله رب العالمین او چې په ورچوګه د سره ټیک ټاک نو په دې حدیث کې هغه واقع ته اشاره کوي. وعن چې کله راغی امیر سی وته و چې دا خو موږ نه تقسیمو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تاسو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جراب دا تاسو پکې مالمي سم مقرر کړي. وعن ابن عباس رضی الله عنهما ان نفرا سكسانو من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحابه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا مروا د تیر شو بما ان پاغه بو سره پاغه چینی سره چلته یو قبیله و فيهم لديغ او سليمنا چې پاغه کې چې چلے شوی د لړم یا د مارو دواړه په یو بل معنی سره استعمالي دي شي. فعرض لهم رجل نراغ دیتیو سړی من اهل الماء دیو چینی والونا فقال الحل فيكم من راقن اشتتاسو کې څوک دم درنده څوک دم کون کې تاسو کې شتا ان فی الماء یقینا پدیو کې پدی چینه کې رجلن زمن پدی قبیله کې رجلن یو سړی دی لدیغن او سلیمن چې مار یا لړم چې چلے دی فانطلق رجل لاړ یو سړی منهم د دینه د صحابه نو یو سړی لاړ فقرأنا قبل ولستلا بفاتحة الكتاب على شاء ببدل شاء فبدل ديو څوګړو سره فبرئنا غجب جوړ شو ټیک ټاک شو فجاء بالشاء غچلی لیرا وستلی الى اصحابي خپل صحابه وتا فكرهو نو دای بد وګڼه ذالک دی لرا دا کار دی بد وګڼه دای دا خونه غاڼه چې دمغو خو وقالوا او دی ویلي اخذت على كتاب الله اجرا تاخذ الله په کتاب باندې مزدوري واخستله حتى قدم المدينه تردي چې د مدینه تراله مدینه منوره تراله فقالوا ندي يا رسول الله اخذ دي سړي اخستي دي على كتاب الله په کتاب الله اجرا مزدوري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام فرمایل ان احق ما خستما ډیر حق او ډیر لایق هغه چې تاسو اخلي په دی باندې اجر مزدوري هغه کتاب د الله تعالی دی
رواه البخاري. وفي روایت سبتم تاسو ټیک کار کړی یقسم تقسیمی کوي واضربوا او هو مقرر کوي لی زما د پر معکم تاسو سهمن برخه. مولانا صاحب دا یو مسله ده چې اجرت په کتاب الله جایز دی کنه. دا مسله تاسو هدايه کې ویلې و اجرت علی الطاعات. اوس دلته موږ دا وو چې دا کتاب د الله یا به د دم او د علاج په طریقه باندې ویلې وي او یا به د تعلیم په طریقه باندې دلوستلې وي او یا به محض تلاوت کړي خالص تلاوت به کړي. نو په اول صورت کې چې کله د دم او د علاج صورت وي نو په هغه صورت کې فقهای کرام دا وایي حدیث دا دلیل دی چې په هغې باندې ته پیسې اخیستلی شي. او دویم صورت کې چې کله ته قرآن چاته د تعلیم په نیت باندې ووې او د تعلیم دپاره ورته قرآن وښایي لکه مثلا ته مدرسه کې د قرآن قاري یا بل څه یا په مسجد کې نو په دې کې اختلاف دی. په دې کې د امام مالک او د امام شافعي رحمت الله علیه مسلک دا دی چې دا ته اخیستلی شي او په دې باندې ته بدل اخیستلی شي او د متأخرینو احناف هم دا مسلک دی. خو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د امام احمد رحمت الله علیه مسلک دا دی چې په دې ته پیسې نشي اخیستلی او په دې ته بدل نشي اخیستلی. دا د امام احمد مسلک هم دی او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک هم دی. او دې کې یو دریم مسلک دا دی او هغه ډېر ښکلی مسلک دی که بلا شرطین وي ته شرط ونه لګي او تا له څوک څه درکوي نو اخلي. هغه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه حدیث هم په دې دلیل کېدی شي چې زه یو کس عامل کو او هغه چې راغی نو هغه ته څه ونیول نو هغه ویل چې دا خو ما د الله د رضا لپاره کړی دی دا خو طاعت دی زه په دې اجر څنګه والم. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته دا واقع بیان کړه چې سم رسول الله صلی الله علیه وسلم لګلو نو داسې او تمام ویلو خو ما ته چې تی مغواړه خو که تا ته ملاویږي نو خیر دی به ته اخلا به ته اخلا. خو لانجه دا ده اوس که ته په جومات کې مقتدیانو ته وایي چې هلکه ګوره زه په امامتۍ پیسې نه الم نو روپۍ به دې بیا یو هم بېنېږي ځکه وایي زمونږ استاد چې ښه سړی دی زمونږ ورسې دی یو روپۍ هم نه غواړي هلکه نه به خوري څه نو که هغې نه غواړي خو ته خو د ورځې 500 روپۍ 1000 روپۍ ګټې نه یو 50 پکې هغه هم دې ژب کېږده که نه او هم دې بچو له سره وړي که نه. لکه دا لانجه شته که او که په مدرسه کې تا وویلې چېرې زه خیراتي درس کوم نو محتمم بیا دومره ښه محتمم نه دی چې هغه ستا په جیب کې یو 2000 روپۍ 5000 روپۍ کېږي ځکه وایي دا خیراتي درس کوي دا ښه استاد دی هلکه خو ته وله په جیب کې څه ږده کړې چې هغه داسې ویل ته اوس داسې کوه. نو عمر فاروق نو که بلا شرطین وي بلا شرطین نو وی بیا جایز او که مشروط به شرطین وي چې خامخا به راکوي نو بیا ناجایز. او دریم هغه کتاب الله لوستل هغه محض تلاوت کول نو که د مړي دپاره وي ختم کې مطلب دا دی نو دې کې بیا ته خوراک هم کوې نو بیا هغې کې ثواب مړي ته نه رسي. نو ښه دا ده چې هغه بالکل خیراتي کوه. اقرأوا القرآن ولا تأکلوا به هغه حدیث کې چې راځي قرآن لولا ولا تأکلوا به او خوراک پې مه کوه. فصل ثاني کې د خارجته ابن سعد نه روایت دی هغه خپل ترنه قال اقبلنا من غرال من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوانا فاتینا من راتلو وکړه على حي په یو قبیله باندې من العرب د عربنا فقالوا نديول إنا بإنا من قد خبر راکړه شوی چې انکم تاسو قد جئتم من عند هذا الرجل تاسو راغلي دي سړي خوانا بخير په خیر سره فهل عندكم يستستاصل من دواء صدوي او رقية يا صدم فإن عندنا زكا زمن سر معطوها يولي ونيدي تاسو سوق دمدرن دي دويشتا معطوها يولي ونيدي في القيود چې پسنجرون کې تړل شوی دی فقلنا من قلت نعم او اشتري فجاءوا بمعطوه النبي غلي ونير اوستو في القيود پسنجرون کې فقرأت عليهم ما في الصلاة بفاتحة الكتاب 3 أيام دري ورزي غدوة وعشية سبا وبيغا دري ورزي په داول استلا دري ورزي په داول استلا اجمعوا بزاقي جما بخبل الله راجم كولي ثم اطفلوا بيبمي او بيبمي توكلي ثم اطفلوا بيبمي توكلي قال فكأنما انشتا دې سوي فكأنما انشتا لك دې چکل او کړه من عقال درسونه فاعطوني نذيرا كما تجعلا
هغه مانه خرچه را ترا کړل هغه غړي را ترا کړل سل یار سوچوي فقلت نموت والله زه خدا استعمال کې نه راولم غړي خو واخستي خو مال په استعمال کې نه راولم حتی صلی النبي صلی الله علیه وسلم تر دې چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پوښ وکم فقال انه د الله پیغمبر ویل کل خورا فلعمري زما قسم زما په عمر باندې لمن اكل غصو چې خورا کوي برقيه باطل باطل دم باندې تا خو حق دم ویلې لقد اكلت تا خورا کوک برقيه حق دم حق باندې رواه احمد وابو داود وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير تصور کوي مزدور تا اجره دا مزدوري قبل ان يجف عرقه مخکې نه چې وچه شخواله ده د مزدور خلا لا وجه شوی نه ده بس مزدوري ولا ورکا یاره څه خوان به وکړي دا مزدور به څومره خوشاله کور ته رواني ستړی ومي خو جب ته به ګوري چې ځکه خیري 800 روپۍ مې اخیستې دي مازدیګر به ځان سره کور ته ټماټر میسي او چې کور ته ستړی هم لاړ شي او څه ویم نسي او څه صحیح نه نو خیرې به کوي که نه پیسې ولا نغدي یو خو هغه که تاسو هغه د ته داسې وایي چې مال خیر دی پیسې په قلار راکړه رواه ابن ماجه وعن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حقنا السوالګر د پاره حق شته وین جاء على فرسنا اگر کا اگر شي پاس باندې سو سوالګر تعالی په موټر کې راغم خیر د الله نومي ته کړه سوال ورکا ته چا دې ته وګوره ته هغه ته وګوره چې تا نه چا په نوم باندې واړي دې ټکی ته ګوره یو خدا وش چې کم دا په دې زمانه کې د سوالګرو یو سم د دین یو قسم خپل یو کاروبار جوړ کړی دی په لکونو کروڑونو روپۍ به وسره زما په خیال به بهتره و به دې کې دا چې دل یې ورکړي ځکه د الله نوم درته یادوي هغه پوه شه او کار یې پوه شه او چې اوس هغه تعالی راغی تا ته ودرېده او تا ته د الله په نوم سره ګیرې سپینه ده او یا مطلب دا زړې پړې جامې اغوستې دي نو دې ته وګوره دا د انسان مخ دا ډېر دا خو ډېر لوی عظیم شی دی بس هغه ته د الله نوم در وړاندې کړه خیر دی سوال ورکړه که څه دې وس نه و لږ ورکړه که نه بیخي دې نه و نو خبره ورته ښکلې وکړه یاره وا الله دې معاف کړه او الله دې تعالی د بل طرف نه درکړي ما څه نشته خو رټې مه کنځل یې ورته مه کوه بد یې راځي ورته مه وایه او دا کله کله امتحان راځي که یو غریب به ته ورټي خو داسې امتحان به راشي چې دا غربت به په تا باندې راشي رواه احمد وابو داود وفي المصابيح مرسل الفصل الثالث دریم فصل کې عتبه ابن اصل کې په مشکات شریف کې عتبه ابن المنذر دی خدا ټکي عتبه ابن نضر دی ځکه عتبه ابن منذر صحابه کې نو دا دی عتبه ابن نضر څنګه دی او دا غالبا چې د سلیم قبيله و قال كنا من قود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأت تواسين ميم تواسين ميم ولستو حتى بلغ قصة موسى تديش موسى عليه السلام قصة ورسيدا فقال فما إن موسى عليه الصلاة والسلام آجر نفسه في جاري وركړو پکړیا ورکړو خپل نفس 8 سنين اتکالا او 10 یا لسکالا على عفة فرجي فبچاو د خپل فرج لپاره په پاک دامنۍ د خپل فرج لپاره وطعام بطن او په طعام د خپل خېټې لپاره احمد و ابن ماجه دا یو مسله ده اختلافي د علماء په منځ کې چې یو سړی د ښځې سره نکاح وکړي او نور مهر مقرر نه کړي ورته وایي چې بس تا خدمت کوم دومره ټیم به خدمت کوم یا به دومره یا دومره نو بعض علما خو دا وایي چې دا جایز دی خو احناف وایي چې نه دا جایز نه دی کم از کم مال به مقرر یا که داسې یو صورت وکړي چې خپل غلام ولا ورکړي چې دا غلام بس تا یو کال خدمت کوي نو بیا هم صحیح ده د جایز صورت احناف دا کوي او که ته دا حدیث وایي چې دا حدیث نو دا موږ دا جواب کوو چې په مخکنو شریعتونو کې د دې جواز و او مخکنو شریعتونو کې د دې جواز و وعن عبادة بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله رجل یو سړی اهدا الي حجه كما ترى كي قوسا لندا ممن حغلندا كنت چې مزو چې زکه مدتا کتاب او قران اې د زما شاګرد دی او زه ته د قران درس ورکوم او دې مال یو کلاشینکو پر کې دندره کې تمانچره کې چې زه او غیبانه سړی په زور کار نه کوي چې بیعت کوم الکه دا به ویما قال وليست بمالنا حاضر چې دا مالم نه دی نو زه اشتل کوم باغی باندې فی سبیل الله فلا رد الله کله دا مال جایز کنا جایز ان رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه دلیل دی د حنافقه چې الله په کتاب باندې خستل جایز نه دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان كنت تحب
کته کو کې ان تطوق توقا چې تعمیل واچې ځان تعمیل من نار دورنا نو تا قبول کړو او داود ابن ماجه دا دلیل د حناف دی اگر چې دا جواب کوي تا یو شخصي واقعا یا کې دي شي چې عبادة رضی الله تعالی عنہ دی غنی او مالدار او هغه دا جواب کوي باب دې په بیان د احیاء المواد کې او شرب او د شرب کې مولانا سیوا په دې باب کې دوه مسلې بیانېږي یو مسله بیانېږي د مواد غیر آباد ازمکه ته وي شړ ازمکه ته وي مواد او احیاء ژوندون ته وي او بل مسله بیانېږي شرب نمبر دوبو کله یو لختې راغلی یو نهر راغلی یو ول راغلی نو په هغه کې حق دا دی چې بره پټي والا به اول وبکوي بیا به دویم پټي وبکوي لکه داسې طریقه دا به چلیږي او دا به وي اوس احیاء د موادو د شړ ځمکې ژوندي کول نو د دې د حکم په باره کې خو زموږ مسلک دا دی چې موږ وایو چې شړ ځمکه سړی تاسو هدایت کې دا یو لوی باب ویلی و احیاء المواد په دې کې اجازت د امامو دا لازمي دي دا به شرط دي امام شافعي رحمت الله علیه او امام ابو یوسف امام محمد رحمت الله علیه هغه اجازت د امام مالک امام به شرط نه دي او بیا امام مالک رحمت الله علیه په یو خبره کوي هغه و چې کوم علاقه آبادی ته نږدې او هغه شړی نو په هغه کې اجازت د امام ضروری دی او کوم چې د علاقې لري وي او د هغې سره د علاقې هغه مرافق د دې سره تعلق نه وي نو هغې کې اجازت د امام بیا ضروري دی خیر دی که هغه بیا داسې وکړي د حنفو ښکاره دلیل دی چې لیس للمرء الا ما طابت به نفس امامه الفصل الاول عن عائشة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمر چا چې عبادت کړه ارزنې وزمکه لیست لاحد چې هغه د هیڅ چا نه وه کوم ځمکه ګوره د ځمکې د آبادولو بیا خپلې طریقې دي اوس یو سړی له تحجیر یې وکړه کاڼي ترې راتاوې که دا آبادي نه ده بس وایي دا ځای ما نیولی دا ما قبضه کړی یا یې څه نښې مخکې اوس کنډکار دي دا څه دي وکړي نه د هغې دپاره بیا خپل عرف دی په عرف کې د هغه طریقه باندې بیا د هغې تحجیر کوي تاسو هدایه کې ویلي دي من عمره او بیا چې چا هسې نیوکه وکړه پیادې دې نه اخیستله نو بیا به هم د هغه نه هغه اخیستلی کېږي رسول الله وسلم بلال له ورکړې وه عمر فاروق رضی الله عنه بیت وخت چې څومره آبادولی شي هغه ځان سه ایساره که باقي راله راکړه من عمره چا چې آباده کړله ارضن ځمکه لیست لاحد چې هغه د چا نه وفا و احقو دی ډېر لایق دی لري قال عروه وایي قضا به عمر فیصله کړې وه دې باندې عمر رضی الله فی خلافته په خپل خلافت کې رواه البخاري وعن ابن عباس رضی الله عنهما ان صعب بن جسامه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم او امام رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یقول فرمایلی لا حما چرګه بنوي الا لله مگر د الله لپاره د رسول الله لپاره په جهالت په زمانه کې دا عادت وو کوم سړی به چې مالدار او هغه ځان له یو زیاره خاص کو هغه به ونی ویل دا زما ځای دی دا زما چرګه دی له څوک هم سروي نه راونی اوس هم لکه په بعضې علاقو کې چې کوم یو زورور سړی کړ هغه یو علاقه ځان له ونیسي وایي دا د دې له چاپدار مشرف دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغی د جهالت رواج ختم نه دا شی ونه وي ټول علاقه ټول چرګه ټول غرونه کې چې څومره ورشو دا ټول به شریکوي دا به یو سړي له خاص نه وي باطل کړه دا به د چا دپاره نه او د جهالت پر اوسا کې د عادتو دا طریقه وه اوس دا چې د مصالح عامو دپاره یو چرارګاه جوړولی شي که نه شي جوړولی نو دې کې به اختلاف و نو ځکه فرمایي لا حما چرارګاه به نه وي الا لله مگر د الله دپاره و رسولي او د رسول الله دپاره و البخاري وعن عروة رضي الله تعالى عنه قال خاصم زبير دا یو واقع شی وه زبیر رضی الله تعالی عنه د یو انصاري سره جګړه رااله او دواړه رال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جګړه پیش کړه جګړه په دې کې په لختي د اوبو کې مولانا صاحب جګړه په لختي د اوبو کې چې دا پټه د زبیر رضی الله عنه د بل د انصاري و رسول الله صلی الله علیه وسلم زبیر ته ویل داسې وکړه چې ته اول خپل پټه وبکا او بیا دا اوبه د خپل ګاونډي ته پرېږده انصاري را پاسې دی ویل ښه دا ستا رتروز وي ځکه یې داسې خبره وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات غوسه شو رنګ یې بدل شو حال دا دی هغه دا یو احساني فیصله وه هغه د صلح فیصله وه ګنې د دې نه علاوه
مخ هغه کوم چې حقیقي فیصله وا خدا سی وا چې د به ورستو ویلې زبیره او به ساره کتر دی پوری چې دا وب دیوالونو تر ورسیږي نو به گاونډي تور پرېدا په دې په فیصله به داسې وکړه نبی عليه الصلاه والسلام یو قسم ته هغه د زبیر د پر خپل حق په صریح حکم کې به واخست ځکه چې هغه انصاری غوسه کو اوس د دې حدیث نه یو خپل خبره معلومه شو مونږ تاسو چې کله یو قاضي ته یو حاکم ته یو جرګي منبر ته یو د چا لانجه راشي نو د واره دی پکې شریعت نه کوي لږ دی پکې د صلح کوشش کوي چې اول صلح وشي نو صلح کې ډیر خیر وي او چې کله ته د ټکا پاغي کې شریعت وکړي نو خامخا چاله به قرآن یا چاله به گواهانی نو به غکینه او حسد همیشه پاتې او صلح کې کډواړه رضا شي دا ډیر خوري صورت دی خاصما جګړه ورته زبیر رضی الله عنه رجل یو سړي سره د انصارونه فی شراج من الحرة پاغلخت کې د خړنا فقال النبي صلی الله علیه وسلم فرمایي اسقي یا زبیر خړوب کیا زبیر سمار سلمہ بیره پریدو الى جارک خپل گاونډی تا فقال الانصاري نصاري والانكان ابن عمته كذا كذا استار توزوي فتلون وجهه نورا بدل شد النبي عليه الصلاه والسلام ثم قال له فرمان اسقي خړوب کیا زبیر ثم احبس الماء به اسالک حتى يرجع تردي چې دا واپس شیل الجدر دیوالونو ته ثم ارسل الماء به برا پرید الى جارک خپل گاونډی تا فاستوى عن النبي صلى الله عليه وسلم واخذ النبي عليه الصلاه والسلام د زبیر رضی الله عنه د پاره حقه حق دا في صريح الحكم بصريح حكم كي حين احفظه الانصاري وكل چې غوسه کدل الانصاري سو کوئی دا منافق سو کوئی دا بدري صحابي اختلاف دي وكان اشاره و اشاره کړو عليهما په دې دوړ باندې بامر په وقار سره لهما چې دې دوړ په فيه په دې کې ساعه فراخي وا متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنع فضل الماء تاسو ما نه کوي زيتي وب لتمنعوا به دې لپاره چې ما نه کوي تاسو په دې سره فضل الکلا اغه زیتی گیا متفقون علیه یو ځکه وبو دي تاسو زیتی دي اوس هغه وته باندې کړی ظاهر خبره ده دی وبو چې څوم ناراضي خدا د غیام ټوله ته محبوس ولا کنه اوس غیا ته نه بند کړی خو د غیا څخه د وبو لازم مرزوم ده چې تا وبو باندې کړی خو غیام ستاسو لکه په دې سره تا غیا ځان تکړه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دري کسان دي لا يكلمهم الله يوم القيامه الله بر دې دري او سره قیامت پر خبرې نه کوي مولانا سے درې کسان دي چې الله او سره قیامت پورس خبرې نه کوي ولا ينظر اليهم ونبا الله تعالی رحمت او مهرباني په نظر ګوري دا درې څوک دي شماره کا رجل یو غسړی دي حلف على سلعتنا چې هغه قسم وکړ على سلعه په یوم بيعبني یو شیخ خرڅي او هغه قسم وکړ چې ولې سره راغی دا په دومره راکا و زمالي په الله قسم یې بل دی په مال دومره راکا ولې زیات یو دی یا ستانه مخکې اوس بل راغلی او مال په دومره راکا ولې نو ګوره هغه قسم یې د دروغ کنده سړی په ورته یې ځکه چې اوس ته سوچو چې سړی ته د قسم وکي ته چې لکه دا موبایل مال په 2000 راکا اته د قسم وکي چې مال اوس یو سړی راغلی په 2000 راکا ولې ته اوس پیسې ورکې یو د دې سړي سره الله خبره کنه کوي لقد اعطي بها چې ورکولې شو ته په دې سره اکثر زیاتی مما اعطى تحغنا چې دا مشتری د لور کوي او هو کاذبون دی په کې دروغ جنوي ورجل نو دیم هغه سړی لري حلفا چې قسم مخري على يمين په قسم کاذبه دروغ بعد العصر پس د مازیګرنا ليقتطع بهذه د پر چې حاصل کې به سره یو مال دی او سړی مسلمان مال الرجل المسلمين یو مسلمان سړی مال حاصل کې دوندای دریم ورجل بالحق سړی دی منع فضل ما ان چې منع کې زیتی وب فيقول الله تعالى الله ورته فرمایي اليوم امنعك نستان منكم فضل خپل فضل كما منعت فضل ما ان لك څنګه چې تا منع کړو زیتی وب لم تعمل يداك چغستالا سن نبی پیدا کړی متفقون علیه وذكر حديث جابر في باب المنهي عنها من البيوع فصل ثاني كده حسن بن عمرو رواه دغه سمرنا هغه نبی عليه الصلاه والسلام قال من احاطا چاچ تایو حائتن دیوال على الارض یا على ارض پزما کوانه دا بد دوی اي مسله سوي وې دلته مراد دین داره چې د سکونت د پاره ته دیوال تاوي کو او دا دلیل امام احمد رحمت الله علیه دا حدیث وعن اسماء بنت ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جاگیر په طریقه ورک زبیر رضی الله عنه نخیلا کجری رواه ابو داود او دا
کېدای شي چې دا نبی علیه السلام د خمس نه ورکړي دا نبی علیه السلام حق او اقطاع دې ته وایي چې یو ټوکړه د ځمکې نه جدا کړي هغه تاوله کړي او دا اقطاع به په دوه قسمه ده کله اقطاع د تملیک دپاره وي هغه دا چې امام په هغې کې مصلحت ویني او دویم دا کله اقطاع د ارفاق دپاره وي چې زه ته دې پیدا وچتوه او که چېرته ټیم راغی نو بیا به واپس کې وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع للزبير نبي عليه الصلاه والسلام د جاگیر په طریقه ورکړه زبیر رضی الله عنه لرا څومره حزر فرسی په اندازه د هغه منډې د اس ته چې زه اصله منډه ورکا کوم ځای کې د اس ودې د پاک ځای پر استازې شو د بنو نذیر په اموالو کې ورکړیو اکل چې مدینه منورې ته اول زبیر رضی الله عنه یا بل ځای فاجرا فرسونا وصغلا خپل اس حتا قامت تر دې چې ودرېده ثم رمى بصوته د ویش خپل چابکو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لور کید ته من حيث بلغ الصوت كم زي تجرد چابک ورسید رواه ابو داود وعن علقمه بن وائل عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقطعه نبي عليه السلام د جاگیر په طریقه ورکړه د ارزن زمکا بحضرموت په حضرموت کې وائل ابن حجر چې دا شاهي خاندان والنو د پلار د علاقې بادشاہ کله چې مدینه منورې ته دی راته نو نبی علیہ السلام په صحابه باندې خپل استقبالیه کړې و اقطعه ورکه ارسل ارزا اغزمکا بحضرموت په حضرموت کې قال فارسل معي زما سمع رضی الله عنه ولېګه او دا یو چې ورکه د عادت رواه ترمذی او دارمی وعن ابي يزيد بن حمال الماريبي انه وفد راغ رسول الله صلى الله عليه وسلم توفت په شکل کې فاستقطعه نبي عليه الصلاه والسلام نڅ شي وغوښتو فاستقطعه د نبي عليه السلام نه طلب کو هغه د جاگیر په طریقه الملح الذي هغه مال غبي مال بچ په مال مقام کې وا ولدا مال راکا فاقطعه اياه النبي عليه السلام هغه غلا ورکړه فلما ولا کله چې دی روان شو قال رجل یو سړی ول چې عباس ابن مرداسو او یا اقرع ابن حابسو سی ویلی یا رسول الله انما اقطعت له تا خو ورکړه ته الماء العده هغه تیاری او بو د همال قبل قل تیار د مشقت نه غواړي دا خو به مشقت ده نو نبی رسول الله را واپس کړي ته ول دا هغه ته واپس واخیسته نو د دې نه دا معلومه شو چې یو زید شي چې پاغي کې د ټوله علاقې ان یو قسم ته فائدہ مشقت نه غواړي نو هغه یو کس لور کول جایز نه دي قال فرجعون واپس واغستر دنا قال وسالو بیت تپوسو کو ماذا يحمى من الاراك د کم زنا ګرا چولې شي ان ځان له کم زنا ګرا ولې شي من الاراك دا مومانه د بوټي نه مومانه یو بوټي لري دې د مسواکی بوټي اسواکونه دي خل جوړ څومره لکه هغه کې بوټي ولاړ څومره غسړې راګرول شي د خپل اختیار کې راوړي نبی علیہ السلام تو فرمایل ما لم تنلوا هغه چې نه رسیږي دي تا اخفاف الابل هغه خپېدو خان رواه ترمذی او ابن ماجه او دارمی وعن ابن عباس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم المسلمون مسلمانان چې دي شرکاء او دي شریکان دي فی سلاسل بدریشینو کې فی الماء یو دي شریک دي په بو کې چینه کې پنهر کې بلختی کې هغه چې کې حراز نه راغله او به تاروړې په خپل لوخي کې کوي او ستا په ملکیت کې ګور دا غو نه یادي دا هغه چې ستا په ملکیت کې داخلي نه دي ذم والکلا او غیا کلا غلم دی غیا ته چې کله و چې شنغې ته حشیش وي دلته هغه مرادي چې په شاړه اسمه کې غیا شوی دا نو په دې کې ټول خلق شریک دي هر سړی دې نه غیا راوړي شي پورته غر دې چا نه بسر سړی دې غیا راوړي شي والنار او دریم ور دې مراد تل لرګي هغه لرګي چې هغه مباح ونی هر سړی دا غنه لرګي پر کولای شي ورولې شي هغه هغه بګنشتا او یاد نه مراد هغه شونټي دا هغه شونټي د ور کې هغه ویس یو کور کې ور دی بلکې رواه ابو داود ابن ماجه وعن اسمر بن مزرس قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم زرع النبي عليه الصلاه والسلام تنما وصبعتك فقال من سبق الى ماءنا هغه څوک چې مخکې لاړی یو بوتا او به قبضه کې واخستي لم يسبقوا الیه دنه مخکې ولا بل څوک نو تله بل مسلمان فهو له زید حقدار دی خدای نه چې دی خلکو نه منع کوي لکه حقدار دی ان یو قسم ته دی نه ګران دی رواه ابو داود زید مستحق دی وعن طاووس مرسلا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احيا مواتا چاچی ژوندۍ کړل شرز مکامل الارض د زمکنا فهو له دا بددوی وعاجل الارض وغه په خوانه زمکه د عادیانو سمودینو هغه بد الله او د الله رسول ثم هي لكم دا بغستاسو د پاره مني زماره طرف رواه شافعي
وروي في شرح سنن النبي صلى الله عليه وسلم اقطع ورکړل لعبد الله ابن مسعود عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته ورکړل عبد ولا کورونه ولا ورکړ بالمدینه په مدینه کې ورسره کورونه ورکړ او دا کوم ځای کې دا کورونه چې کوم عبد الله ابن مسعود لا ورکړ وهي بين الزهراني عمارة الأنصاري أو داو باغ من دا بعدي دا أنصارو من المنازل والنخيل دا غيد كورون أو باغون منسكيو رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تسكورون ورقلو چه أغا دا أنصارو أغا بعدي أو دا غيد باغون منسكي أغا كورونو فقال بنو عبد بن زهران عبد بن زهران رالو دا قبيله طول رالا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيو تولي النبي عليه الصلاه والسلام يلكب عنا ابن ام عبد جدا كزمنا عبد الله بن مسعود دا تا چې کوم زینه ورکړی دا زینه دا تی واپس والا او دا څه وجه دی ول ځان په دې کنه یا خدا چې دا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا دې پمنس کې دا د دې حلیفو او یا دا چې د مور چې وا نو هغه قوم کې د مجبوریت په بنیاد باندې خدمت کړو نو یو قسم ته د یو قسم ته د حقارت هغه جذبات ښکاره کول کنه چې دا لري که زمونږ د دې نه ختم کا نو نبی علیه الصلاة والسلام له غوسه ورله او یو خبرې ورته وکړه اوس لاندې وګورئ جدا کا عن لازم ابن ام عبد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دي تويري فلمان ولي لګل مال الله پاک اذن په دغه وخت کې اے نبی بزو چې زه د شکار کوم چې مطلب دا لري دی لري کوم د حق ځای کوم نبی الله صلی الله علیه وسلم الله خو دې لري لګل چې عادل الانصاف وکما ان الله يقنن الله پاک ان الله يقنن الله پاک نه پاک امت لا يخذو چې ونه خسل شي زعیم د پاره فيه پدې کې حق داغه وعن عمرو بن شعيب عن نبي عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيصل کړو في السيل المحظور هغه محظور سیلاب کې ايوم سکا چې د ایثار کړی شي محظور دا یو سیلاب او دا هغه کنده د بنو قریظه او دینه به وبکیدلی حتى يبلغ الكعبين ترديج بركو ترورسيجي ثم يرسل الاعلى بدرار ابري خود شي مر ابري دا بر طرف ولا على الاسفل لاندې ول بر پټي وبكي نو دې لاندې پټي در ابري دي رواه ابو داود وابن ماجه وعن سمرة بن جندب انه كانت له تدد پارا انه كانت له عزد دوني من نخل دكجرنا في حائط رجل فباغ ديو سړي کې د انصارنا د دو سمره رضی الله عنه ديو سړي ديو انصاري په باغ کې ونی چې ونی وي ومع الرجل اهله ودي سړي سره په دې باغ کې خپل عالمونه دې کله کله راته چې کله کله راته اسړی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رسوله ما ته د دې سړي لړ تکلیف دی ځکه زما سره اهله الله سره نو ته مهرباني وکړه دا بوټي په ما خرڅ کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بوټي به خرڅ کړ ویل نه خرڅو نبی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په بدل کې به تعالی نور بوټي درکې ویل نظام نکو نبی او نبی علیہ السلام چې جنت کې الله تعالی بوټي درکې به ول هدیه کې په دې کنه د یو د پرېدا دسی وته پرې تعالی وجنت ودسی ابنکم نبی علیہ السلام دا ته zarar کې او zarar کې نو سړی ته الله شته د بوټي وو د دې حدیث نه دا معلومه شو غي ما ته وره د دې حدیث نه دا معلومه شو چې کله په یو شي کې مسلمان ته ضرري هغه ضرر به ختمول وي هغه ضرر به سوي كانت له عصد ضد پارونی من نخل کجرنا في حائط رجل فباغ ديو سړي کې چې مالک ابن قيسو انصارنا ومع الرجل دي سعيس اهل له فكان سمره يدخل عليه داخل ذو قدواني فتعزى به ندته بزرر ملويدا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم راغ النبي عليه الصلاه والسلام تبصر كذب فذكر ذلك له دا قصه او توکړه فطلبانو طلبي کې له نبی عليه السلام دی بیا او چې دا په ور خرڅ کا فاباغ انکار وکړه فتولمن طلبي ته وکيونا کله چې نقل یې کومه بدل کې بنور در کې فاباغ نه انکار وکړه قال الفحابون هديه کې ول ورکا ورته وکړه ولك قضاء تعد پروداوي امرا رغبه عنه في رغبته ولك ورکه څه مطلب چې اخرت کې تعالی الله د دې دا درکې فابانو دا غیر من کارو فقال انت مزار تخو زرري انصاري ته الله شفقت نخلو او د کجوره پرې کړو ابو داود وذكر حديث جابر من احيا ارضا چاجي جون د یکلس مکه په باب د غصب کې روایت سعید بن يسر او زه چې موږ ذکر په حدیث ابي سرمتا من زوارا چاچی ضرر ور کې الله دتا په باب د ما ينهى من التهاجر کې فصل الثالث کې د عائشه رضی الله تعالی عنها روایت ده الله قالت داوي يا رسول الله ما الشيء الذي صدق الشيء لا يحل منعه
چې د هغې منع حلال نه ده هغه کوم شی دی؟ قال الماء یو اوبه دي والملح بله مالګه ده والنار او بل اور دی. عایشه فرمایي چې د اوبو شان خو موږ پېژنو چې شته چې اوبه منع کول او د اوبو بیا څومره ثواب وي چې اوبه چاله ورکړي، خو د دې ملح او د نار باره کې راته ووایه. قالت قلت ما ورته ویل یا رسول الله هذا الماء دا اوبه چې دي قد عرفنا دا خو موږ پېژنو د دې شانه، دا خو موږ پېژنو چې دې ته خلک هم ضرورتمند دي، دواب هم څاروي هم ته ضرورتمند دي. خو فما بال الملح څه دی حال د مالګې او د اوره؟ قال ویل یا حمیره اصل کې حمیره چې دا ده سورلی ته وایي، خو دلته د مراد سپینوالی دی. من اعطا نارا چا چې ورکو اوره فکأنما اور دې چاله ورکړه هغه پې پخلی وکړه، نو چې څومره هغه هر څومره هغه شی پوخ کړه دومره ثواب به ستا وشه. فکأنما تصدق لکه ده چې خیرات وکړه بجمیع ما انضجته ټول هغه چې مې پاخه شو پاخه کړه دغه اوره. ومن اعطا ملحا او چا چې مالګه ورکړله دا داسې دی هغه چې خیرات یې وکړه بجمیع ما طیبت ټول هغه چې خواږه شو لکه خواږه کړه دغه مالګې هغه مالګې خوند برابر کړه نو دغه ټول خوراک ستا صدقه شو. ومن سقا مسلمان او چا چې خړوب کوي مسلمان شربتم یو ګټه د اوبو نه حيث یوجد الماء کوم ځای کې چې اوبه ملاویږي فکأنما عتق رقبة لکه د چې یو غلام آزاد کړي اوبه شته نور دی نو کې خو تا ورکړي لکه یو غلام دی چې آزاد کړي اوس چې اوبه نشته او تا ولا ورکړي دا تا ژوندې کړه دومره ثواب دی. ومن سقا مسلمان او چا چې خړوب کوي مسلمان شربتم یو ګټه من ماء د اوبو نه حيث لا یوجد الماء په هغه ځای کې چې اوبه نه موندل کېږي فکأنما احیاها دا داسې دی لکه چې دی ژوندې کړه. رواه ابن ماجه. الله دې موږ تاسو له خیر راکړي.